بسم الله الرحمن الرحيم. المجرورات هو ما اشتمل اسم اشتمل لتخرج الحروف الأواخر التي هي محل الإعراب فإنه لا يطلق عليها المرفوعات والمنصوبات والمجرورات اصطلاحا لأنها أقسام الاسم على علم المضاف إليه. وليس زمن مصنف رحمه الله مقاصدو کی د دوو نه فارغ شو. دریم مقصد د اسم مجرورات بیان کړي. اول بحث کې براته د مجرور تعریف وکي او دویم بحث کې براته به د مضاف الیه تعریف کړي او به دریم بحث کې راته شرط د مجرور والی د مضاف الیه بیانې بي سره دومره وای شرط بیان براته کوي. المجرورات کی بیان اعراب کو نو یا خو خبر دی هذه المجرورات او یا مبتدا د خبری محذوف دی او مجرورات وقف سره ویل شي او هذا بحث المجرورات ویل شي مخکې مرفوعات کی منصوبات کی در شوی. تعریف د مجرورات کوي هو ما مجرور هغه اسم ته ویل کیږي او جز اشتمل على علم المضاف الیه چې د مضاف الیه په علامه باندې مشتمل وي. دو جزء په تعریف د مجرور کې څو اجزا شو دوا. هغه اسم ته ویل کیږي حقیقتا وي او که حکما وي چې د مضاف الیه په علامه باندې مشتمل وي. علامه د مضاف الیه کسره ده که حقیقتا کسره وي او که په شکل د فتح کی لکه غیر منصرف کی او که په یا سره وی لکه اسماء سته مکبره کی بهر حال هغه اسم ته ویل کیږي چې په علامه د مضاف الیه مشتمل وي. پوه شو به اوس ته ګورئ. هو مشتمل اسم اشتمل علامه اشاره وکړه چې دا ما تاسو ته کوم ښکاری دا موصوفه ده مراد ترنه اسم دی. دا اسم دی چې مشتمل دی په علامه د مضاف الیه باندې. الکه دا قید ولې لګی چې د معنی مراد اسم دی وایي چې دې سره احتراز کو د حروف نه کنه. کم حروف کم چې د معرب په اخره کې راغلي لکه مررت بزیدن زید ته وګوره خلک په دې زیدن کې دال ته وګوره دې ته خلک مجرور وایي دال مجرور دی. نو دال مجرور دی یا په بعض صورتونو کې مرفوع یا بعض صورتونو کې منصوب وي. نو مرفوعات مجرورات او منصوبات دا دغه حرف اخر ته نشي ویلې ولی منګه په هر یو په تعریف کې لفظ اسم رئیسلی ځکه دا اسم نه دی کنه. نو دغه دال چې دی په زیدین کې دا اسم پوه شولې به بهرحال قید د اسم مرویستلو چې د معنی مراد اسم دی موصوفه ده او فیده را تدا را کړله چې هغه حروف چې کم په اخر د اسم معرب کې راځي لغت په اعتبار سره خلک هغې ته مرفوع منصوب مجرور وایي خو اصطلاحا هغه مرفوع منصوب مجرور نه دي. ته پوهېږې که نه. لتخرج دې دپاره چې وځي الحروف الاواخرو آخري حروف التي هي محل الاعراب هغه حروف یادومه چې کوم د اعراباتو محلونه دي فإنه لا يطلق عليها ځکه اطلاق نه کیږي په دغه حروف اواخرو باندې د مرفوعاتو والمنصوبات والمجرورات اصطلاحا نه کیږي اگر چې لغتن به کیږي. اصطلاحا معنا د نحوینو په اصطلاح کې دغه ته مرفوع منصوب مجرور نه وایي. البته لغتن به کیږي خلق لغت کې وای کنه هم تور باندې دا پلان کې حرف چې مجرور دی مرفوع دی منصوب دی به په کونه ډانګي منډه کا کبه لیټرالې په بدل تم نه سم یقیني په کونه ډانګي منډه لانها اقسام الاسم تاسو ولي وربنکو ما راتلو سره وسور مخ سره بندوي کا لانها اقسام الاسم ذکر د اسم اقسام دي کې چې په باندې رسمو وسی بند کا لگا طبیعت برا نه خرابوي په باندې زرا زمم راځي بس تاسو زه څه کار نشته سټیم راځم ښا اکه په شل باندې او بنځش باندې على علم المضاف الیه
هغه اسم ته ویل کیږي چې مشتمل وي په نشانی علامه د مضاف الیه باندې ای علامت المضاف الیه علامه اشاره کوي د خبره ته چې علم چراغل علم المضاف کی په معنا د جنډي یا د غر د سر نه دی بلکې په معنا د علامه دی په علامه د مضاف الیه یو قید به ور سره ولګو هغه اسم چې مشتمل وي د مضاف الیه په علامه باندې خو مضاف الیه د دې حیثیت نه چې مضاف الیه وی دا قید فدرست بیانو من حيث هو مضاف الیه د دې حیثیت نه چې مضاف الیه د کوم علامه مضاف الیه د دې حیثیت نه چې مضاف الیه دا د دې چې کوم علامه د بچا کې موجود شي هغه به مجرور وي کوم اسم کې موجود شي هغه به مجرور وي نا علامه د صدا یعنی الجر جر دې کنه به دا جر د دې مختلف صورتونه دي سواء كان بالكسره کله په کسره سره مررت بزیدن او الفتحه کله فتح سره لك مررت بعثمانه او الیا یا بیا سروي مررت بأبي او به دغه علامه کلفظن ذکر وی لکه مثالونه کې مو ویل او که تقدیرا ویل لکه مررت بحبلا تقدیرا دغه شان نور تاسو پوهیږئ لکه وسوال داده زب دروخه ما مضاف الیه ببی دسی وایا مضاف الیه بوی او علامه د مضاف الیه ببی نوی لکه غلام زیدین کی زید مضاف الیه ده کنه ده همدا زید درخیمه زید همدا زید ده خو علامه د مضاف الیه ببی نوی لکه ضرب زیدن همق زید ده علامه د مضاف الیه بشتا دا خو فاعل له سبب مضاف الیه علامه راشي نو جواب دار من قید لګولیو علامه د مضاف الیه یادو د دې حیثیت نه چې مضاف الیه وی او ضرب زیدون کې هو زید وس مضاف الیه نه ده ته نفس زید پس لاړې زید پس مزه څوک چې مضاف الیه غیا یادو ویږي کنه وانما قلنا من حيث هو مضاف اليه دامويل ولي لان الجر زکه جر چره ليس علامه دا خو علامه نه ده د ذات د مضاف الیه مثلا د زید د بار چې کوم ځای کوم زید وی جر دی بی دا څنګه ده بل لحیثیت کونه مضافا الیه بلکې د حیثیت د دین چې وی به د غزید مضاف الیه به وی علاوه به د علامه وی قبل څوک مضاف الیه باغ کې بم وی او که زید نو بد کې بم نه والمضاف إليه وإن كان مختصا بما عرفه لكن المشتمل على علامته أعم منه ومما هو مشبه به بيد اعتراضنا جواب دي وقت شيء وتا زبد روخ ما مجرور بوي مجرور معرب بوي علامه مضاف إليه بپکینوي تعریف به صادق ناراضي لګ پورا دغه کې خبره ده وکشي لك بحسبك کې با چې دا زائد ده کفا بالله کې با زائد ده او ضارب زیدین اضافه لفظي چې هغه کې حرف جر نه وي د درې مثالونه غاړې د کې دي خو سره شي پوره اعتراض لا رستو دیم باس کې د مضاف الیه تعریف کوي مصنف او څوی کل اسم هر هغه اسم ته ویل کیږي وکشه اعتراض بالا سټ کیږي چې دا وایو نسب الیه شیء چاغه تبل شی منسوب شوی وي دوا په واسطه د حرف جر سره او د منسوب شوی د حرف جر ک لفظن ذکر شوی او ک تقدیرن وي خو ک تقدیرن وي نو مراد به وي نیت کې به مراد وي اثر به موجود وي پوه نه شوی تعریف څه شلو هر هغه اسم ته ویل کیږي چاغي تبل شي منسوب شوی وي په واسطه د حرف جر صحیح شو او تا د مجرور څخه تعریف وکړو هغه اسم ته ویل کیږي چې د مضاف الیه په علامه باندې مشتمل وي او مضاف الیه څوک د نو د سی بشي هر هغه اسم ته ویل کیږي چې هغه ته بل شي منسوب وي څنګه چې تا ویل هر هغه اسم ته ویل کیږي چې مضاف الیه وي په علامه د مضاف الیه مشتمل وي یعنی مضاف الیه وي
او مضاف الیه څوک وي هغه دغه نو څه بشي مجرور هغه اسم ته ویل کیږي چې هغه ته بل اسم منصوب بل شی ورته منصوب وي او په واسطه د حرف جر ورته منصوب وي نو سره شات بحسبک کی با په واسطه باندې حسب ته هیڅ کوم نه دی منصوب دا خو مضاف الیه نشو تا ول مضاف الیه چاته ویل کیږي هرغه اسم ته چې بل شی ورته منصوب بینو بحسبک کی په واسطه د حرف جر په واسطه د حرف جر حسب ته څوک منصوب دی هیڅ کوم نه دی اته ویل شي نسب الیه شیء او کفا بالله کی وګره دلته کفا منصوب دی الله تا خو په واسطه د حرف جر نه دی حرف جر خو زائد دی بالفاظ دیگر دا څوک چې وته منصوب دی مضاف نه دی خو مسند دی کفا بالله کی الله فاعل له پیږي کنه او غلام او ضارب زیدن کی اضافه لفظی کی ضارب منصوب دی زید تا خو واسطه د حرف جر نشته اضافه لفظی کی حرف جر نه راځي را لکه پتن لګي پوه شوي کنه سوال لګ مشکل له جواب آسان دی سوال دار ګوره تارته د مجرور تعریف وکړو هغه اسم ته ویل کیږي چې د مضاف الیه په علامه باندې مشتمل وي یعنی مضاف الیه وی اوس مضاف الیه څوک وي هغه اسم ته ویل کیږي چې مضاف الیه وي او مضاف الیه هغه اسم ته ویل کیږي چې بل شی ورته منصوب په واسطه د حرف جر نتیجه ده مجرور هغه اسم ته ویل کیږي چې بل شی ورته منصوب په واسطه د حرف جر نو کداغه شان شي بحسب کبار شو ځکه حسب ته څوک مجرور نه دی منصوب نه دی نو حسب مجرور نشو حالانکه مجرور دی ځکه تاول مجرور چاته وي مضاف الیه ته مضاف الیه چاته وي دغه تعریف دی چونکی بحسب چې دا مضاف الیه نه ده نو چې مضاف الیه نه ده مجرورم نشو حالانکه مجرور ده کفا بالله کی سیدا کفا منصوب دی لفظ د الله ته خو با زائد ده نسبت اضافی نه دی بلکې مسند دی اسم تام د مرکب تام نسبت دی او غلام زیدین کی واسطه د ضارب زیدین کی واسطه د حرف جر نشتا پوه نه شولې به جواب دادی مولوی سم چې مجرور هغه اسم ته ویل کیږي چې په علامه د مضاف الیه باندې مشتمل وي عام ده که مضاف الیه حقیقي وي او که مشابه وي د مضاف الیه د مضاف الیه مشابه څوک وي چې معنی چې جر راځي نو به حسب کمانم جر راغله د مشابه ده او کفا بالله باندې راغله او ضارب زیدن باندې راغله ده پد شول دا خبره حقیقي مضاف الیه دی وی دا نه د ضروري صرف علامه دی راغلی وی حقیقي مضاف الیه وی کا نوی لنډه دا علامه د شی نامه کېدل شي علامه د شی نامه کېدل شي نه دا جر علامه بوي مضاف الیه باندې وی کېدې شي یعنی مجرور بوي او اصطلاحي مضاف الیه با نه وی سباق نه کوي وګورئ دا نو وی والمضاف الیه چې دا وان کان مختصا اگر که مضاف الیه خاص تا بما هم پاغه تعریف باندې عرفه کوم چې مصنف رستو کړی دی عرفه به د مضاف الیه تعریف چې بکم سره کړی به ما تراجه دي لكن المشتمل لیکن هغه اسم چې مشتمل وي په علامه د مضاف الیه باندې یعنی مجرور د عام دی منه د مضاف الیه نه ومما او هغه چاته هم شامل دی او عام دی هو مشبه به چې هغه د مضاف الیه سره مشبه وي پیږي کنه فيدخل في تعریف المجرور نو کده شي نو په تعریف د مجرور کې به شامل شي مثلو بحسبک درهم کڅو کو د منصوب دی کنه د مضاف الیه تعریف به صادق راځي کنه راځي مجرور دی ځکه علامه نه د ضروري چې د چا د بار علامه دغه سره د مساوي وینو چې څوک مضاف الیه وی اعلی بجرم وی او که څوک نه وی نه بنا علامه مکه دي شي وکفا بالله کی سره د دین چې بالله فاعل له مضاف الیه نه د مجرور دی اګه علامه موجوده ده علامه مکه دي شي
او دې دواړو کې دا هم ویلی شي بلکې ورپسې کې هم چې دا مشابه دي د مضاف الیه سره. وکذا المضاف الیه هغه مضاف الیه چې مضاف الیه په اضافت لفظي سره ځکه هلته لام نه وي حرف جر نه وي داسې ووایه. وان لم يكن داخلا في تعریفه دا درې وړه اگر که داخل نه دي په تعریف د مضاف الیه کې نه دی وي کنه مجرور خو به هر حال دي ولی مجرور دی په علامه مشتمل وي بس مجرور د بار دا کافی ده پوه شولې الکه کنه. والمضاف الیه دا دویم بحث ته ما ول اول بحث کې تعریف د مجرور او د دویم بحث کې اوس تعریف د مضاف الیه. نو د دې تعریف هم بدري او اجزاء مشتمل له کل اسم هر غي اسم ته ویل کیږي یو جز. نسب الیه شیء چې بل شی ورته منسوب وي څو جز شو بواسطه حرف الجر لفظا او تقديرا مرادا او دا دویم شی چې ورته منسوب وي دا به بواسطه د حرف جر سره وي که حرف جر لفظا وی لکه مررت بزید مرور منسوب د زید ته بواسطه د حرف جر لفظي او که تقديرا وی لکه غلام زید کی لام تقديري دي خدا دا چې کله تقديرا وی نو مراد به د دې معنی رستو بیانو یعنی اثر به موجود وي چې هغه کسره ده کا جر ده الګ پوهیږي کنه. نو به ولې تعریف سره هر هغه اسم ته ویل کیږي یو نسب الیه شیء شاغ دبل شی منسوب به دوا په واسطه د حرف جر سره کدا حرف جر لفظا وی او که تقديرا وی خو چې مراد وی څو جز شو درې ذکر مخکی. والمضاف الیه چې دا وهو ها هنا غیر ما هو المصطلح المشهور بينهم لکبر وګره ونیسم یو رائے د امام سیبوی دا او مصنف په هغه باندې قائم دی صاحب د کافی یو رائے د جمهور نحات دا د جمهور نحات رائے دا چې مضاف الیه هغه اسم ته ویل کیږي یو جز چې بل اسم ورته منسوب وي دو جزء او په واسطه د حرف جر سره خدغه حرف جر لفظي نوي تقديري وي مراد وي لفظي نوي تقديري وي مراد وي. نو غلام زیدن کی زید مضاف الیه شو اسم هم دی غلام ورته منسوب هم دی واسطه د حرف جر شته واسطه د حرف جر کم حرف جر تقديري. او مررت بزیدن کی مررت دا مضاف نه دی ولدلته تقدیر د حرف جر دسی وایا مررت بزیدن کې زید چې دی دا مضاف الیه نه ده اگر که اسم دی بل شی ورته منسوب هم دی په واسطه د حرف جر هم دی خو حرف جر تقدیر نه دی لفظي دی نو دا پکې شرط دی چې د حرف جر به تقدیری وي. او د مصنف د امام سبوی برای دی نو د امام سبوی رائے ده هر هغه اسم ته ویل کیږي یو جز څنګه چې وخت موږ تعریف وکړو بل شی ورته منسوب وي دوا په واسطه د حرف جر درې کداغه واسطه حرف جر لفظي وي هم مضاف الیه دا او که تقدیری وي هم مضاف الیه دا مرادن تاسو پیږئ. نو مصنف د چاره اختیار کړي اورا او ها هنا مضاف الیه دلته چې دا غیر ما دا یعنی دلته چې کوم تعریف د مضاف الیه کوي دا غیر د هغه مضاف الیه نه هو المصطلح کما چې مصطلح یعنی اصطلاحي مضاف الیه دا مشهور ده بینهم د نحوینو ترمنځ دلته چې کوم تعریف کوي دا دغه مشهور نه کوي هلته حرف جر تقدیری قید دی دلته نشته. وذهب في ذلك نو سوال دار مصنف ولی د مضاف الیه مصطلح مشهور تعریف ونکو هغه تعریف ولی ونکو وې ذهاب کړي مصنف په دغه تعریف کې چې کوم غیر مشهور دی اله مذهب سبوی تا نو لکه جمهور رائے پرې خدله سبوی رائے لاله غلطه ونه کړه وینا کنه خلک کثرت ته نه ګوري قوت ته ګوري ها په سړی کثرت ته نه ګوري اعتبار چی دا فقه مشهور قاعده ده لکثرت الادله ولنی لقوه الادله ولي هذا قوي دي قرآن کې الله فوقي كثير ما څنګه لري اکثر وان كثيرا من الناس لا يعقلون
ان پیږي دا نبی علیہ السلام ته وی د دې اتباع مکوا نو کله به بډاګي پسی ورپسی او کله به غبېړې خزي پسی ورپسی او کله به عمران خان پسی ورپسی عمران خان بډاګي دی خلک پسی ولی ورزي به بډاګي پسی ولی ورزي بھئی اکټر دی اکټر پیژنې خلک د پسی ورزي کنه نو بډاګي پسی ورزي نخري کوي دروغ دوکي خلک مصروفه کوي پس دغه پسی خلک زی کنه نو پدې پیږي کنه کله دا هوښ کم دې ورسېدلو حيث اطلق المضاف اليه غداچی اطلاق د مضاف الیه وکو علی المنسوب الیه باندې یعنی هغه اسم باندې چې د بل ورته نسبت شوی په حرف جر سره کده حرف جر لفظا وی ایغا وی دی د مصنف او د سبوی رائے ده خیر ده لفظی وی بهرحال کل اسم هغه اسم ته ویل کیږي ما تاسو ته ویل اسم عام دی حقیقتا وی که حکما وی کنو می ویل نو اسم ویل ځه حقیقتا اسم وی لکه زید حکما اسم وی لکه چې جمله وی جمله او مضاف الیه واقع شوی وی نو هغه په تعویل د مصدر وی او مصدر اسم وی نو حکمی اسم شي ورځه پسې حقیقتا یو کو حکما وی یشمل الجمله شامل د الجمله جمله تم یشمل شاملیږي دا جز کل اسم یادو الجمله هغه جملو ته الجمله جملوتا التي جملوتا يضاف اليها چاغي ته نسبت شوی نحو يوم ينفع الصادقين دلته يوم اضافت شوی ينفع الصادقين پر جملتا خدا په تعویل مصدر سره حکم اسم دی نو كل اسم دلان دراله صدقهم فانها دا جمل چری في حكم المصادر شکل مضاف الیه واقع شي په حکم د مصادر یو جز نصب الیه شیء دریم جز چې منسوب شوی وي دي ته بل شی نه مراد څوک دی لکه اسمن نو مضاف به اسم وي لکه مثال اچھا جی دیو چې کوم تعریف کوي د مضاف الیه په دغه اعتبار سره د مضاف د پارم اسم والے لازم نه دی مضاف چې منسوب اسم هم کېدل شي غلام زیدن غلام اسم فعل هم کېدل شي مررت بزیدن کې مررت فعل له خو منسوب دی زید ته پیږي کنه پی نو اسم وی کانا نحو غلام زید او فعلا یا فعل وی مثل مررت بزید دریم جز بواسطه حرف الجر بواسطه د حرف جر سره وی به د حرف جر لفظا ذکر وی او که تقدیرا ذکر وی لفظا کان او تقدیرا الک لفظا او تقدیرا دا خدواړه د کان د پاره خبر دی او خبر د کان هو محمول وی په اسم د کان باندې او حمل خور صرف وصف ناراضی او دلته لفظا او تقدیرا صرف وصف دي بار بار دیر شوی کنه دی راته نو جواب دلته دا د چې لفظا په معنا د ملفوظا سره دی او تقدیرا په معنا د مقدرا سره وره اي ملفوظا كان ذلك الحرف دغه واسطه حرف جر کدغه ملفوظ وی کما فی مثل مررت بزید کی ملفوظ دی او مقدرا وی نو وی دی کنه خو مقدرن سره به یو قید لګي مراد بوي مقدرن سره به قید سي مراد بوي او دا مرادن چې رستو تاسو ته کوم ښکاری دا په ترکیب کې حال واقع شوی نو اشاره کوي حال کون ذلک المقدر په حال کون دغه مقدر کې چې دا مرادن مراد وي الکه به مرادن نو ویګو د دې څه مطلب دی یار عمل به باقی وي اثر به موجود وي مرادن معنا دا حرف جر ک لفظ کې نه وي تقديري وي یدي خدا د چې اثر باقی وي دقه ته مرادن وي اثر باقی وي معنا کسره موجوده کم شدا ور کوي وګوره لکه غلام زیدن کې غلام لزیدن دلام نشته کنه خو زیدن چونکی مراد دی ولی مراد دی ځکه مراد کې دو معنا اثر به باقی کسره بزیات شته کنه غلام زیدن وګوره من حيث العمل مراد به د عمل به اعتبار سره غدا چې به ابقاء اثر به باقی وي اثر څوک دی هو الجر مثل غلام زيد وخاتم فضة وضرب اليوم القدري مثال وجه راوړه رسل اضافت اقسام را روان دي کوم دا کوم اضافت دی یو کلام حرف جر پټ دی غلام
لزید وخاتمی من فضة من والا بیانی وضرب اليوم فی اليوم ظرفی دا براش رالی انشاءاللہ. نو د دې قید سره چې دغه حرف جر تقدیری به مراد وی معنی د دې اثر به باقی وي. دې سره څوک بار شو؟ دې سره قمت یوم الجمعه. دی یوم کې تاسو ګورئ دلته حرف جر قمت منصوب د یوم ته حرف جر مشتری فی خو هغه مراد نه دی. ولی اثر شته؟ نو که فی به خو به یوم نه وي، به خو به یومی وي. قمت فی یومی نو معلومیږي چې مراد نه دی. کم مراد چې زمونږ مقصود دی هغه نه دی. بخلاف قمت یوم الجمعه فانه دا وان نسب الیه القیام اگر کدی ته منصوب دی قیام بالحرف المقدر باغه حرف باندې چې کوم مقدر دی وهو فی لكنه غیر مراد لیکن مراد نه دی. اذ لو اريدا کشر مراد وی لنجر به به خو بدا یوم مجرور شوی به باغ باندې پوه نه شولې. دو بحث مو ویل کا